بدن باندې خارق وي او خارق ډیر زیات تنګ کړی وي دا مسله ډیرو ملګرو ته راغلی ده او تقریبا روزانه به 4-5 کسان دغه تپوسونه کوي. زما نمبر یوټیوب چینل کې شته، ملګري اکثر هغې نه نمبر اخلي، بیا رابطه کوي. نو چا ته چې خارق مسله وي په خارق کې دا انسان ګیر شوي چې ځان ګري، کله نه پوټکي وړي، کله بدن سوځي، کله خارق پې راځي. مختلف قسم دوایان استعمال کې خو انسان ته فرق نه کېږي او انسان ته شفا نه ملاویږي. زما عزتمندو بهترین او نایاب عمل درته قرآني نسخه درته دا شروع کړي انشاءالله. ستا بدن کې څونه هم خارق وي یا څونه هم سخت سپوڼې وي او خکېږي نه، دا عمل وکړي انشاءالله ستاسو بدن به بالکل صفا شي. عمل چې کوم دی یو طریقه دا هغه سوره قدر انا انزلناه فی لیلة القدر دا سورت دی، دې باندې 21 کرتا 21 بار په بو دموا هغه بس کا او 21 بار په تیلو باندې دمو تیلو باندې ټول جسم مالش کو چې کوم جسم باندې کوم ځای باندې اثرات وي هغه په مالش کو. دې سره وستا بدن نه هغه خارق کوم یا بدن خشکی یا مطلب بدن سوزي خارق کی مټاګه جوړیږي، دې سبا هغه مسله ختم شي. او به هم بار بار او بس کې خروجه ده، روزه کې خو به انسان ډیر نشي سکلی، خو بهر چې کله هم او بس کې د روزه ماتي نه پس نو دغه او بس کوي سو الله تعالی شفا درکړي. بل طریقه دا عمل ستنې سوی چې ورته ستنې یا مطلب میخ هغې باندې دا د مول شي 3 میخونه راواخله 3 انچي او یا ستنې راواخله په هغې باندې دا آیت مبارک هر یو ستنه باندې یا په میخ باندې، خو میخونه ځکه خي چې میخ غټ وي په ټول جسم باندې والي کېږي، نو دا میخ پر حواله په هغې باندې به وکړته دا آیات وایي فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت، دا پې ووایي او په ټول بدن باندې به میخ راغی چې کوم ځای باندې مطلب سپوڼې وي یا خارق وي په هغه ځای باندې به ومږي، بل دغه میخه پې ومږي، بل هم پې ومږي دغه ته شانتې او په هر یو میخ باندې دغه اووه ځل ویلي، اووه ځل مخکې وروسته سورې فاتحه ویلي، اووه ځل فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت دا ویلي. 3 میخونه شو، یو میخ په هغه اوبو کې واچي روان اوبو کې، یو میخ په چې کوم دی اور کې واچي، یو میخ چې کوم دی په ځمکه کې خښ کې.